کوي چې هاروت او ماروت قران عظیم شان کې ذکر راغلی دی د دې لږ وضاحت وکړي دا څنګه مخلوق او نیک مخلوق کنه بابل کې چې کله د جادو او د سحر د دې چرچا شو او د دې عجیبه اثرات خلکو او قتل نو جاهلانو خلکو حقیقت کې د انبیای کرام علیه الصلاۃ والسلام معجزو هغه حقیقت کې اختلاط او اشتباه او شک پیدا شو چې یاره دا معجزه را څنګه چې پیغمبران علیه الصلاۃ والسلام کارونه کوي عجیبه د اخر کې عادت نه خلاف نو د عام حالاتو نه بالکل مخالف هغه کم کارونه کوي نو خو معجزه وا او چې جادو دغه کم کارونه شروع ک سحر نو خلکو دا وګڼي چې ندام هغه معجزه را نو دا چې کله په خلکو کې عام شو نو د دې جادوګرانو او د دې د چې کوم خلکو به عزت کو د دا به قابل اعتبار ګڼل او د دې دا به نیک ګڼل خلک به ګڼل بیا به سره خلکو ناشته پاسته کولی خلکو بر دینه داس د کول نو لکه څنګه چې د نن سبا زمانه کې مسمرزم دی چې په عقل باندې کار کوي او سړی په غیر طریقې داسې غیر شعوري انداز کې سړی ته ذهن ته خبري ورچي هغه پاسي هغه کارونه کوي مسمرزم په عقل باندې کارونه کوي مطلب موږ د نظر بندي وي سوکسوي بهر حال نو دغه شک شوبه چې اوس معجزه او سحر او جادو کې څه فرق دی دغه شک شوبه ختمولو د غلطي د ختمولو د لپاره بابل خار کې الله دوه فرشتي هاروت او ماروت چې نمونه یو هاروت یو ماروت نو دا دوه فرشتي الله راولېګلي چې خلکو ته د سحر حقیقت وخی چې سحر د دې اصل حقیقت سره دا خو بس یو د لاس صفائی ده او سحر او جادو دا د غیر الله نه مدد دی بلکې دا معجزه نه ده بلکې دا یو جدا یو کفریه شی دی چې دا د خوده نسړی خلاف کوي نو سحر جادو دا کفر دی او د سليمان عليه السلام له خوده کم مقام ورکړي دا معجزات دي پیغمبر له خوده سو ورکړي دي دا معجزات دي نو انبیای کرامو د خوده پاک د نبوت نه وروسته معجزې او دلایل ورکړي او د هغه نبوت په معجزو دلایل سره ثابتي او دا کم چې تاسو خلک کوي عوامي کوي نو دا سحر او جادو دي او دا ناجایز دی دا حرام دی دا کفر دی نو دغه دوه فرشتي دلایل قائمولو د پاره او خلکو ته سحر خودل او معجزې خودل او د سحر او جادو او د معجزو ترمنځ فرق بیانولو د لپاره الله دا دوه فرشتي راولېګلي چې تاسو سحر مزد کوي په سحر عمل مکوي سحرونه مکوي دا به تاسو کفر دوی دا شیطانی اثرات دی شیطان درته به تاسو زی دغه سمجاولو پویولو د لپاره دغه دوه فرشتي الله نازل کړي بابل خار کې او هغه چې دینو د خلکو د پویولو د لپاره وي او د سحر جادو او د معجزات ترمنځ فرق واضح کول د لپاره وي دا تاسو کوم مثال تفصیلی واقع بیا قتل غواړي نو تفسیر معرف القرآن مفتی شفیع رحم الله غتا سره واخلي او ډومبنه سپاره اډومبنه جلد صفحه نمبر 212 تاسو وګورئ 415 214 وغیرہ باغې نه شروع شوې ده او دغه تقریبا 415 خوشا تر پورې تا تفسیر او وضاحت موجود دي نو کڅوږي ګوري بالکل الته وګورئ الته کې موجود دی تفسیر بهر حال الته تاسو دغه ټوله واقعیا تفصیلا وګورئ نو دغه هاروت او ماروت دغه دوه فرشتي وي چې دغه خبره وضاحت د بار راغلي وي